إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين زما د اورمړو او د ګردو نوا غیر مسلمانانو ما چې کوم آیت مبارکه تاسو وړاندې ولوستلو دا د سورته بقره آیت نمبر 208 ته الله جل شانه په دې آیت مبارکه کې په یو طریقه باندې د مذهب او د دین په مینس کې یو تمیز هم کړی دی یو فرق هم ښودلی دی چې مذهب څنګه وي او دین څنګه وي او مذهب څنګه دی او دین څنګه دی او په بل طریقه باندې پکې د قرآن او د دین اسلام یو غټ اصول هم ښودلی دي دا قرآن دا د ډیر او د سوچ او د غور او د فکر کتاب دی کله چې په دې قرآن کې غور او تدبر او سوچ وکړلی شي دې کې ډېرې ښکلې مسلې او ډېرې اهمې مسلې او ډېر اهم مقصدونه الله جل شانه په یوه طریقه باندې بیان کړي دي مگر نن سبا
زما استا مسلمان ته مخکې نه ویلې شوي دي چې کله هم قرآن ته کینئ یا پې قرآن زده کوي یا ورته قرآن بیانوي یا ورته قرآن ښیي نو اول نه ورته دا وویلی شي په قرآن کې به خپل ذهن او دماغ او سوچ او تدبر نه کوي او کوشش کوي د زده کړې کوشش یې کوه د یادولو کوشش یې کوه څه چې مخلوق ویلی دي هغه تفسیر دله زه وکم هغه تفسیر نکتې ځان سره لیکه بیا ځان لواله خو چې قرآن کې کومې نکتې الله تعالی جل شانه ذکر کړي دي هغه نکتو باندې چې کوم دی غور فکر مه کوه بهرحال نو دی آیت مبارکه کې الله تعالی جل شانه په یو طریقې باندې د دین او د مذهب په منځ کې تمیز هم کړی دی او دویم د قرآن او د دین اسلام اصل مقصد هم بیان کړی دی اوس دین څه ته وایي مذهب څه ته وایي اول به یو څو تمهیدي خبرې وکړو نو د هغې نه بعد به چې کوم دی د موضوع له راشو اما الله دې ماله دومره توفیق راکړي چې زه دا ستاسو سینو ته او ذهنونو ته په صحیح طریقې سره کوز کړم زه به یو مثال درکم لکه نن سبا یو سړی مریض شي بیمار شي څه قسمه بیماری پکې راشي نو عام طور باندې موږ او تاسو مسلمانان ځو ډاکټر ته ډاکټر ته چې لاړ شو نو هلته کې ورته ښه ډېر انتظار هم وکړو 2000 روپۍ یا 1500 روپۍ پیس هم ورکو بیا د هغه چې کم بار یو منشي ولاړي د هغه بېزتي هم ویسو د هغه غوسه سپکه یا ګرمي تکلیف هم ویسو ښه انتظار وکړو نو چې بیا مونږ ډاکټر ته ورشو نو چې ستا کومه بیماری وي ستا کوم مرض وي نو ډاکټر تان تپوس وکړي چې ستا څه مسله ده او څه ټایم کېږي او څنګه چل دی نو مریض ورته خپل فریاد شروع کړي ورته ووایي چې زما دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده دې ځای کې مې دې ټایم باندې درد کېږي او دې ځای کې داسې کار کېږي دې ځای کې داسې کار کېږي نو مریض خپل هغه څومره ستونده ده هغه ډاکټر مخې ته بیان کړي فریاد ورته وکړي نو ډاکټر د هغې مطابق هغه مریض ته یوه دوا ولیکي یو نسخه ولیکي مثال به درکم چې یو 5 یا 6 قسمه دوایي ورته ډاکټر ولیکي او دا ډاکټر ورته بیا دا هم وایي چې ګوره دا به سهار ټایم خورې دا به ماسپښین ټایم خورې دا به ماسخوتن ټایم خورې دا به په ناره خورې دا به په مړه خورې او دا ګولۍ چې کومې دي دا به پیو سره سکې خورې او دا ګولۍ چې کومې دي دا به اوبو سره چوی شي اوس دا اصول چې ډاکټر بیانوي دا د دې وجې نه بیانوي چې هغه ته دا پته ده چې د سړي کم مرض دی هغه دې ګولو سره ټیک کېږي مرض ستا یو وي بیماری ستا یوه وي درد ستا په یو ځای کې و هغه تا له 5-6 قسمه ګولۍ دوایانې ولیکي اوس ته څه وایې چې آیا دا 5-6 قسمه دوایانې همدې ځای کې کار کوي کله چې په دې ته غور وکړې نو دې کې ډاکټر چې کومه تا ته د مرض دپاره دوایي درکړي وي د اصل ځای دپاره هغه یوه یا 2 ګولۍ وي خو هغې سره چې دا نور 5-6 درکړي دي او بیا درته ویلي چې دا پیو سره اچوه نو دا د ډاکټر د دې وجې نه درکړي دي چې هغه وایي که دا ګولۍ خو دا مرض ټیک کوي خو دا ګولۍ ډېرې تیزې دي معدې کې د دې نه درد پیدا کېږي نو د دې د وجې نه تا ته یا بله ګولۍ ورسره درکړي چې د هغې هغه اثر چې کوم دی کابو کړي یا تا ته وایي چې پیو سره یې اچوه چې د اثر چې کوم دی کابو کړي نو اصل د هغه 2 ګولۍ وي خو هغې سره هغه تا ته اصول بیان کړي چې دا به دا ټایم اچې دا ټایم به اچې په مړه به یې اچې په ناره به یې اچې او دا ګولۍ به ورسره اچې نو اصل 2 ګولۍ وي خو ورسره نورې صرف د دې دپاره درکړي چې دا غلط اثر ونه کړي د دې سړي ته معدې کې درد نشي د دې سړي ته نور څه مسله نشي نو چې کله هغه علاج ته کله کور ته راشي یا زه کله کور ته راشو نو که دا علاج مونږ چرته د ډاکټر د هدایاتو مطابق واچولو چې کومې ګولۍ پیو سره راته ویلې هم پیو سره واچولې چې کومې اوبو سره ویلې هم اوبو سره واچولې چې کومې ګولۍ راته سار ناره باندې ښودلې هم سار په ناره واچولې چې کومې د ماسخوتن په ناره ښودلې هم ماسخوتن په ناره واچولې بهرحال د ډاکټر د هدایاتو مطابق مې واچولې
نو د دې ډاکټر د هدایاتو مطابق چې کله دا ګولۍ واچولی شي نو دا مرض به آلریډي ختم شي. خو چې کله پکې ته کوتاهي وکړې د نارې والا په مړۍ واچې د مړۍ والا په ناره واچې یوه ګولۍ واچې بله وانچې یا هغه درته ویلي چې دوه دوه مه اچوه یوه یې واچوه ته یوه یوه په ځای باندې دوه دوه واچوې د دوه دوه په ځای باندې یوه یوه واچې خو د ډاکټر د نسخې خلاف وکړي نو دا دوی هیڅ قسم اثر نه کوي. او که ته بیا ډاکټر ته راشې او ته بیا فریاد کې چې یاره ډاکټر صاحب ستا دوی خو مې وخوړه خو څه فرق رانه غو ابه تا نه تپوس وکړي تا 3 میاشتې خوړلې ده ته به ورته وایي چې نه 2 میاشتې وشوې 1 میاشت وشوه ابه تا ته وایي چې دا د سهار او ماښام په ناره په مړه باندې په ترتیب سره چولي دي ته به ورته وایي چې نه بس مسلې وي کله نه کله به په ناره شو کله نه کله په مړه شوله آیا دا د پیو سره چولې وي یاره دکاندار سره په هغه ورځ باندې پی نه وي یاره چې کوم دی او مثال کې طور ما سره پیسې نه وي قسم قسم مسلې ورته ووایي نو دا دوایي هغه شانتي کارونه کې چې کم شانتي تا ته ډاکټر د کم مرض دپاره لیکلې ده. همدغه شانتي یو عام د ټکنالوژۍ مثال به درکړم چې ګاډی دی یا موټرسایکل دی خو ښکلی ګاډی نوی ګاډی 0 میټر ګاډی دی خو چې هغې کې پټرول سی ان جي یا ډیزل نه وي هغه نه چلیږي. اصول دا دي چې هغې ته به د درو شیزونو کې یو شی اچي هغه به مزل کوي. همدغه شانتې نوی ګاډی دی خو انجن پکې نشته دی دا ګاډی مزل نشي کولی ولې اصول دا دي که ګاډی هر څومره نوی شي خو انجن پکې شرط دی. همدغه شانتې هر څه پوره دي خو موبلین پکې نشته نو دا ګاډی د اصول مطابق پوره نه دی دا نشي تللی اگر چې تا په کروډ اخستی اگر چې دا ډیر بالکل 0 میټر خو چې کله دا د اصول مطابق وي نو دا به کار کوي دا به مزل کوي دا به سورلي وړي. نو دا خو مې هسې تمهیدي خبرې کولې همدغه شانتې د قرآن یو نظام الله تعالی مونږ ته رالیږلی په معاشره کې په کلي وطن کې په کور کې به دا یو ترتیب سره یو نظام سره یو اصولو سره دا قرآن چې کوم دی ته راولي او عمل به پکې کله چې ته په اصولو باندې عمل وکړې نو بیا ستا حق جوړېږي چې ته کوم دی ګیله وکړې خو چې تا په اصولو باندې عمل نه دی کړی ته په قرآن باندې پوره اتراو شوی نه یې تا په خپل عمل او کردار کې نه دی راوستی ته ګیله څنګه کې ته خفګان څنګه کې چې ما سره داسې وشوه داسې وشوه. نو دا تمهیدي خبرې ما د مذهب او د دین د تمیز دپاره وویلې اوس به راشو په دین باندې به خبره وکړو چې دین څه ته وایي مذهب څه ته وایي. مذهب په مختصرو الفاظو کې پوجا پاټ ته ویلی کېږي او چې لږ وضاحت غواړئ نو مذهب هغې ته ویلی کېږي هغه اعمالو ته هغه عباداتو ته هغه طور طریقې ته یا هغه عقایدو ته چې هغه انفرادي طور باندې انسان سره تعلق ساتي. لکه مثال کې طور باندې په لاره کې روانې انفرادي طور د مذهب مثال در کوم په لاره کې روانې په ښي سیډ روانې ولې دا سنت طریقه ده. پرتوګ اچې اولنې خیخ په منډې ولې دا سنت طریقه ده. انفرادي مثالونه در کوم کمیس اچې اول به ښی لاس وردننه کې ولې سنت طریقه ده. روټۍ خورې په ښي لاس یې خورې ولې سنت طریقه ده. خپل مخې نه خوري ولی سنت طریقه ده. دا انفرادیات چې کوم دي چې دا انسان سره ذات سره تعلق ساتي دا مذهب ده. دین څه ته وایي؟ دین په مختصر الفاظو کې چې وایم اجتماعي نظام ته ویلی کېږي او بیا که لږ وضاحت غواړئ نو اجتماعي نظام ته هم وایي اجتماعي عباداتو ته هم وایي او اجتماعي معاملاتو ته هم وایي. لکه بین الاقوامي طریقې سره میټینګ وکړلی شي په مسجد حرم کې د هغې مطابق چې کوم دی د ملکونو په اعتبار باندې فیصله وکړلی شي یاره پلانکي ځای کې داسې ظلم شروع دی یاره پلانکي دی ورسره مرسته وکړي یاره پلانکي ملک ته دا وسله ورکړي یاره پلانکي ملک ته دا شی ورکړي یاره خوراک یې نشته پلانکي ملک ته ورسره د خوراک په ذریعه مرسته وکړي. نو قسم قسم معاملات عبادات چې کوم اجتماعي طور باندې دي انفرادي طور باندې نه و معاشري کې مسله راغله. افسوس په دې خبره باندې چې نن سبا زموږ جوماتونه صرف د منځونو ځینه ګرځېدلي دي د اعتکاف ځای ګرځېدلی دی. دا تاڼي دي دا حوالات دی
دا امام دا امیر المؤمنین ته په مشوره باندې د کلی د مشرانو د خيارو خلکو په مشوره یو سړی کینولې، یو حاکم یو عادل به دل کینولې چې کله ستاسو مسله راغله په معاشره کې دینی لحاظ سره، نو د کلی مشران به راغونډ کړل شي، د هغې نه به رای واخیستلی شي، د هغې مطابق به هغې سره فیصله وکړلی شي چې د جرم څه کړی دی، د جرم سزا الله قرآن کې څه ښودلې ده، د الله تعالی کلام د دې متعلق څه نظریه ده، څه موقف دی، د هغې مطابق به ته فیصله وکړي. هغه که ستا په کلي کې وي، هغه که ستا په معاشره کې وي، هغه که ستا په ملک کې وي، هغه که ستا په وطن کې وي، نو د قرآن مطابق به ته فیصله وکړي. نو اجتماعي طور باندې به چې کوم دی تاسو راغونډ کړلی شئ او د هغې متعلق چې کوم دی خپلو منځو کې مشوره وکئ، صلح به وکئ، او کم عبادات دي اجتماعي طور باندې هغه به وکئ په خپلو منځو کې، کم معاملات دي هغه په خپلو منځو کې اجتماعي طور باندې ختموئ. نو دین هغه دی چې هغه اجتماعي طور باندې وي. اوس دا دواړه شیزونه خو موږ وپېژندل، خو د دې دواړو شیزونو کې فایده د څه شي ده، د څه شي فایده شته او د څه شي فایده نشته. دین هم تاسو وپېژندلو، مذهب تاسو وپېژندلو چې مذهب انفرادي طور باندې وي اور دین اجتماعي طور باندې وي. اوس بعضې محققین وایي چې دین سره د مذهب هیڅ قسمه تعلق نشته، مذهب هیڅ فایده دین ته نه ورکوي، مذهب هیڅ قسمه معاشري ته فایده نه ورکوي. څنګه یې نه ورکوي؟ اجتماعي نظام ته څنګه نه ورکوي؟ مونږ ته خو قرآن کې الله تعالی ویلي دي چې زمونږ دین چې کوم دی هغه اسلام دی، او اسلام کې اجتماعیت دی، انفرادیت نشته، اور مذهب تعلق ساتي انفرادیت سره او دین تعلق ساتي اجتماعیت سره. اوس ګورو چې فایده په څه شي کې ده. زما او ستا په معاشره کې غریبانان دي، د هغې وسونه نشته دی چې د هغې خپل د بچو ضروریات پوره کړي، خپل رزق پوره کړي، د خپل د مور پلار حقوق پوره کړي، د خپلې ښځې حقوق پوره کړي، یا پرېږده هر څه د خپل نفس حقوق پوره کړي. داسې غریبانان هم شته. اوس که یو سړی مذهبي لحاظ سره په خیال چې کمیس ته منډي وایي چې سنت طریقه ده، نو د دې سړي دې غریب ته څه فایده رسي؟ همدغه شانتې په فلسطین کې زموږ مسلمانان تباه و برباد شول او که نه، ما او تا په لاره کې په ښي لاس باندې روانو، د دې ښي لاس تلو هغې ته څه فایده ورکړه؟ همدغه شانتې ما او تا په ښي لاس باندې روټۍ خورو، وایي چې موږ سنت طریقه ده. آیا ستا د ښي لاس باندې خوراک چې افغانستان کې دا څومره قتل و غارت وشو دا فایده ورکړه هغې ښي لاس هغې ته؟ همدغه شانتې چې نور کم انفرادي عبادات دي، مثال کې طور باندې چې دا نن سبا کم مروجه حج دی، مروجه عمره ده، مروجه تراویح دي، مروجه منځونه دي. آیا چې فلسطین کې د 18 مهینې تباهي وشوله ستا دې منځ حج عمرې دې ته څه فایده ورکړه؟ دا ولې ورنه کړه؟ د انفرادیاتو کې تاسو دننه کړي دي. دا د دین اصل هغه عبادات دي چې په هغې باندې نظام قایم وي، په هغې باندې ملک چلیږي، په هغې باندې هر مسلمان سره عدل او انصاف کیږي. خو مګر هغه موږ او ته څه شي ته راوستي دي؟ مذهب ته م راوستی دی. او په دې خبره باندې هم ځان پوه کړئ، د پخواني دینونو چې د قرآن سره د بعضې احکام منسوخ کړی شوي څه دي د پخواني کتابونو. تا خو زموږ او تاسو مسلمانانو یوه ډېره کمزوره عقیده ده چې په قرآن کې آیتونه منسوخ شوي دي، او ولې پلانکي روایت مطابق دا صحیح نه راځي او پلانکي آیت مطابق دا صحیح نه راځي. دا قاعده اصل کې د پخوانو کتابونو دپاره ده چې په هغې کې به مفهوم کې به خلکو تعریف وکړو، په معنی کې به خلکو تعریف وکړو. نو د قرآن په ذریعه الله تعالی هغه حکمونه منسوخ کړل. نو دا پخواني دینونه چې منسوخ شوي دي دا د دې وجې نه منسوخ شوي دي چې دا کله دین مذهب ته منتقل شوی دی، نو هغې نه بعد چې کوم دی الله تعالی بل دین پرې راوړی دی. انفرادیاتو ته چې کله دین لاټ شي د هغې نه بلکل فایده وځي. ما تاسو ته ژوندي مثالونه درکړو چې زما او ستا تراوو کې هیڅ قسمه کمی نه ده راغلی، زما او ستا د حاجیانو په حجونو کې هیڅ قسمه کمی نه ده راغلی، زما او ستا د عمرو والا په عمرو کې هیڅ قسمه کمی نه ده راغلی،
هیڅ قسمه عبادت کې زما او ستا کمی نه در راغلی خو نن زما او ستا هغه عباداتو هغه حجونو هغه عمرو زمونږ غریبانانو ته څه فایده ورکا زمونږ چې کوم دی فلسطین کې مظلومو خلکو ته څه فایده ورکا زما او ستا په ملک کې چې کوم قتل و غارت کیږي په هغې کې څه فایده ورکا کم فقیران یا دغه شانتې د مجبورۍ نه خلک کمی کاتینه کې هغې ته څه فایده ورکا هیڅ فایده یې ورنکړه دا ولې چې دا دین مونږ مذهب ته بوتلو او مذهب انفرادي شی دی او انفرادي هیڅ قسمه فایده نشته همې تاسو ته مثالونه درکړو که ته خیل آسمان ډېږي که ته جومات ته دننه کېږي خیخ په دننه کېږي که ته چې کوم دی پرتوګ اچې خیخ په دننه کوې یا مثال کې طور باندې ته چې کوم دی خوښ ولې خو ټیټ ولاړ یې او دغه شانتې خشوع خضوع سره مونځ کوې د دې څه فایده عوامو ته نظام خو چې کوم دی دا په اجتماعیت سره کېږي انفرادیت ته خو د یهودو او نصاراو کارونه وو خبره مې د مسجد وکړه چې مسجد ګوره دا اصل کې دا تاڼه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ جومات ته راغللو او یو یهودي تړلی و مشرک یا کافر یې تړلی و صحابه و دا یې په څه شي کې تړلی و دا د دې خپلو روایاتو کې راځي چې دا جومات کې تړلی و هلکه جومات کې خو ته دا خپله مولا دا خبره کې چې جومات کې دنیاوي خبره کول ګناه ده د معاملاتو خبرې په جومات کې کول ګناه ده دنیا اعراض سره چې کم شی تعلق ساتي دا ګناه ده نو ستا روایتو کې موجود دي چې مسجد نبوي کې به صحابه چې کومه ده دغه شو والا مقابلې کولې ستا روایتو کې دا راځي چې په جماعتونو کې به مشرکین کفار تړل چې هغوی به څه قسمه ګناه وکړه او نن ته دا خبره کوې چې نه جومات کې به دنیاوي خبره نه کوې معامله دي چې راشي جومات سر ته به نه ځي اے مسلمانه دا سوچ تا ته یهودو نصاراو مجوسو را دننه کړی دی او دا سوچ تا ته داسې نه دی را دننه کړی چې تا ته ویلي چې راشه دغه شانتې کار وکړه دا یهودیت دی دا یې تا ته اول د قال الله او قال رسول نه لاندې کړي دي هغې نه بعد یې په تا دا شی منلی دی قرآن کې خو الله تعالی وایي چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی ویلي چې ان هذا القرآن یقینا دا قرآن چې کوم دی دا هدایت کوي رهنمایي کوي ښودنه کوي نیغی دله څه شی در نیغی هي للتي هي اقوم نیغه لار دله سموي او نن زما او ستا مسلمان قال الله او قال رسول وی او گمراه ده قال الله او قال رسول باندې عمل کوي او گمراه ده دا ولی دا دین مونږ مذهب ته راوړی دی اصل مقصدونه مونږ مذهب ته راوړي دي حج نه منکر دا کافر دی قرآن په لحاظ باندې عمرې نه منکر دا کافر دی د قرآن په لحاظ باندې دغه شانتې نور عبادات دي د هغې نه منکر د قرآن په لحاظ باندې کافر دی خو چې دا کمی طریقې سره ته حج کې دا کمی طریقې سره ته عمره کې دا کمی طریقې سره ته منځونه کې دا کمی طریقې سره تا جومات نه چې کومه ټکوسله جوړه کړې ده دا طریقه دې صحیح نه ده که دا طریقه ستا صحیح وې خو مسلمان یې که نه ستا طریقه صحیح ده نو الله تعالی خو خپله ویلي چې ته په دې قرآن باندې عمل وکړې نو ته به چې کوم دی په نورو قوتونو باندې غالب یې څه چل دی یا خو نرشه په منبر کې نه ووایه چې د قرآن آیت غلط دی یا نرشه صفا ووایه چې زمونږ عمل په قرآن صحیح نشته دین اسلام اصل مقصد مونږ لرې کړی دی په صورت مائده آیت نمبر 24 کې الله تعالی جل شانه یو قول ذکر کوي موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قوم وی فذهب انت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هناك قاعدون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل قوم اعلان کوي ورته وایي چې فذهب لاړ شه ته جهاد دپاره لاړ دي شي ستا رب د جهاد دپاره تاسو دواړه مقابله وکئ تاسو دواړه کوشش وکئ او کفار او مشرکین ورته څه وایي انها هنا قاعدون
مونږه د تدل تناسیو تاسو وکای چې سکوي فالله تعالی جل شانه اجازت ورنکو اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی کې شک نشتا چې ته زما بندگی وکا الله ورته وی دی کې شک نشتا چې ته jihad وکا الله ورته فرمایي چې دی کې شک نشتا چې ته مهنت او کوشش وکا خو اے موسی دا خبره هم ضروری ده چې دا پتا باندې اوازي ضروری نه ده دا خبره هم ضروری ده چې دا دین صرف ستا د پاره نه ده بلکې په دې باندې به دا ټول عمل کوي انفرادي ستا د پاره نه ده الله تعالی جل شانه په سورۃ طه کې فرمایي الله اعلان کوي یقینا زستاسو الہ یما یقینا زستاسو معبود یما یقینا زستاسو مشکل کشا یما یقینا ز حاجت روا یما یقینا د اولاد ورکون کې زیما یقینا د خیر ورکون کې زیما یقینا د مال او دولت ورکون کې زیما اے مسلمان ولی زیت نور خلقنا وخت کې ولی ته د غیر الله نه تمکه د خیر ولی ته د مال او د دولت خیر تم د غیر الله نه کې نو الله تعالی جل شانه فرمایي یقینا زستا سورب یما لا اله الا نشته د هیڅ قسم مشکل کشا نشته د هیڅ قسم حاجت روا مگر صرف او زما صرف زما بندگی وکي الله تعالی وایي چې صرف زما بندگی وکي خو جارشم د الله د کتاب نه جارشم د الله د قانون نه چې زما استاد مولا وایي چې نیم کړی دی او د الله په فضل کم سړی چې په قرآن باندې تدبر کوي کم سړی چې په قرآن باندې ځان ستړی کوي دا بچری هم نه وایي چې قرآن ناقص دی نو دې ځکه الله تعالی جل شانه تفسیر ذکر کړی دی د دې د علماو د قاعدو مطابق چې دی وایي چې دا واو داسې دی دا واو عطف دی دا داسې دی راشه خپل وګوره چې خپلو قواعدو مطابق د قرآن څه وایي الله تعالی وایي چې واقم الصلاة لذکري واقم الصلاة لذکري زما او ستا مسلمان وایي چې نظام دې ځکه د صلات نه مراد صرف مونځ دی اے مسلمان په دې مونځونو خو ستا باقاعده د خپونه سرمنه لاړله ستا لاسونه پې سرمنه لاړه ستا مخونه پې یخنۍ کې وچاودل د یخ اوبو د وجې نه ستا دا ذکر د الله ولې نه راځي ستا خو په ملک کې چې کم دی د بریګیډیرانو حکومت چلیږي ستا په ملک کې خو ستا په پاکستان کې خو د ایسیچو حکومت چلیږي ستا په ملک کې خو د جرنیلانو حکومت چلیږي ستا پاکستان کې خو د غیر الله حکومت چلیږي او دلته کې الله تعالی چوي که ستا د مانځه ستا د صلات نه دی ځای کې صلات نه مراد ستا د مونځ نو په لکو کروڑو خلک په همدغه په مسجد حرم کې کوي په کروڑو خلک چې کم دی په مکه کې کوي همدغه څنګه په کروڑو خلک مدینه کې کوي او خشوع خضوع سره کوي دا باندې ما جوړاوه مولا چې ته دا خبره کې چې ستا مونځ نه دی زه صحیح ده زما مونځ به مونځ نه وي ولې چې زما دلته کې معاملات دي خو ای مولا ته چې دې ځای نه لاړ شې هغه ځای کې ته خو په خشوع خضوع سره ولاړې که نه ستا مونځ ولې رنګ نه راوړي ستا مونځ ولې انقلاب نه راوړي ستا مونځ د قرآن حاکمیت ولې نه قایموي ستا مونځ تا ته دا ولې نه ښایي چې ملا صاحبه څلوېښتي ناروا ده ملا صاحبه په مړي باندې دا د آیت الکرسۍ والا څادرې ناروا دي دا کالیزې ناروا دي دا محرم کې چې د کم ناروا کارونه کېږي دا ناروا دي دا تا ته ولې نه ښایي چې ته صرف د صلات نه د مانځه مراد لې دلته کې الله تعالی صفا ویلی چې زما بندګي وکړئ څنګه یې وکړئ واقم الصلاة لذکري نظام اطاعت الهی قائم کړئ نقشه د معاشرې د قرآن په شانتې کړئ نقشه د کور د قرآن د اصولو مطابق کړئ د ملک او د وطن فیصله چې کوئ په قرآن باندې کوئ خو مگر افسوس زما او ستا مسلمان باندې چې د مخلوق کتابونه م راوړي دي مخې ته م ایښي دي قرآن نه چې کوم آیت روځي هغه که امام شافي والا دي امام شافي باندې تیروي بیا پې عمل کوي که د امام ابو حنیفه والا دي په امام ابو حنیفه باندې تیروي یا پې عمل کوي او که دا شانتې د امام محمد او د امام یوسف والا دي هغه په هغې باندې تیرېږي بیا هغې نه بعد پې عمل کوي او د قرآن اصل مقصد خپله قرآن نشي بیانولی ولې نشي بیانولی چې بره نه پې هر تنظیم والا هر جماعت والا هر ادارې والا خپل خدای کېنولی دی او هغه خدای چې څه وایي چې دی قرآن دی آیات دا مطلب دی هغې نه بعد زما او ستا مسلمان ته هغه رارسي بیا پې عمل کوي ځکه دا حل دی چې که پنځه وخته مونځونه هم کوئ پنځه وخته چې کوم د نور عبادت هم چې کوم د سره خدای درکړي دی هغه یې کوئ د هغې باوجود زموږ او ستا د دین فایده نشته د عباداتو فایده نه ښکاره کېږي د هغې چې کوم او په دې خبرې باندې هم ځان پوه کړئ دا زموږ او ستاسو ډېره غلطه عقیده دی چې دا خبره کوو چې په دین باندې عمل وکړو په دې باندې زموږ دنیا نه ښکلی کېږي او آخرت ښکلی کېږي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
دا مونږ ولې وایو دنیا خسته کول دي ځکه مونږ ولې الله تعالی ذکر کړی دی خو دنیا خو نه خسته کیږي کنه آخرت خسته کیږي بدلته کې الله ولې وایي چې زما دنیا خسته کوي په دې قرآن باندې دنیا خسته کیږي دا خسته کیږي الله چې ته کله د مونځ اصل مقصد وپېژنې چې ته کله د صلات اصل معنی وپېژندې افسوس په دې خبره باندې چې نن سبا مولا په والله چې موږ خپل په مدرسو کې ټایم تیر کړی دی همدغه شان بیانونو ته ناست یو عالم سړی چې د مانځه موضوع باندې راشي قسم په الله جهنم هم پکې کېدي جنت هم پکې کېدي همدغه د دې روایاتو کې ګوره اصل معنی موجود دي په خپله باندې پې سوچ کوي چې یو سړی قصدن عمدن صلات پرېږدي دا کافر شو ای ظالمه پنځه وخته مونځ دا خو که ته دا مونځ یادې نو دا خو انسان په څه کوتاهی پاتې شي نو بس بیا خو کافر شولو او خپله پې دا سوچ کوي چې یاره دا مونځ او کفر سره تعلق خو کوپړی دې کار نه کوي که نه دې ځای کې نظام مراد دی که نه دې ځای کې حکمیت مراد دی که نه دې ځای کې تابعداري د قرآن او د الله د قانون مراد ده که نه همدغه قرآن کې بعضې آیاتونه دي چې دې مولیانو ته راشي چې تا که مونځ پرېښوستلو که فرقو کې بانټاو شولې نو صلات دې پرېښوستلو فرقو کې بانټاو شي نو تاسو به مشرکین شئ اوس د مونځ نه کولې شرک سره څه تعلق شو ملا صاحب ته پې سوچ وکړه زه یې نه کوم زما خو زه جاهله دا د کوم چې ناست دي دا جاهلانه تا ته چې کوم ناست دي هغه جاهلانه شیخ الحدیث ته دې ورشه وتی چې مونځ پرېږدل شرک سره څه تعلق دی جماعت جوړول شرک سره څه تعلق ساتي خپلې خبرې هم نه مني که نه او زمونږ او ستاسو مسلمانانو ذکر قرآن کې الله تعالی کړی دی ما درته څه ویلی چې دا قرآن ناقص نه دی دا کامل کتاب دی خو مګر افسوس چې تدبر او د مازغه او د فهم یې نه اخیستی دی نو سورت بقره آیت نمبر 84 کې الله تعالی فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض دلته کې الله تعالی جل شانه فرمایي افتؤمنون آیا تاسو بعضی امور باندې ایمان راوړئ آیا تاسو بعضی عبادات ځان ته خوښ کړي دي آیا تاسو دین کې ځان له یو څو خبرې خوښې کړي دي آیا تاسو دین کې یو څو عقاید ځان له خوښ کړي دي آیا تاسو دین کې یو څو آیاتونه یو څو سنت طریقې ځان ته خوښې کړي دي نو الله تعالی فرمایي افتؤمنون ببعض الکتاب تاسو په بعضی کتاب باندې ایمان لرئ آیا تاسو په بعضی کتاب باندې ایمان لرئ الله تعالی مخ ته فرمایي وتکفرون ببعض او تاسو کفر کوئ کفر دا نه دی مسلمان چې ته دا کم شانتي تعریفونه تا ته ملا کړي دي چې تو وایې چې زه نه منم دا کفر دی نه کول ښه استطاعت تشته دی ښه قوت تشته دی ښه هر څه سره شته نه یې کې دا د کفر دی دا نن زما او ستا مسلمان په کروډونو باندې په کعبه باندې تاویږي خو چې کله مونږ د نظام خبره شي یاره موږ خو کمزور یو ته په څه شي کمزوری کروڑونه خلک هلته کې په کعبه باندې تاویږي دا چېرته نه تللي دي ستا په جوماتونو کې په هر جومات کې داسې وایي چې د 100 نه د 200 نه د 300 نه کم خلک نه کیني جمعې په ورځ باندې دا بیا ته په یو کلي حساب وکړه تقریبا د یو کلي چې نوي نوي نو 10 جوماتونه نو سوچ وکړه چې 100 کسان په یو جومات کې کیني نو د 10 جوماتونو 1000 کسان شو سوچ کوه چې بیا د پېښور والا راغونډ کې مردان والا راغونډ کې بهر د دغه شانتې نور ځینه دی راغونډ کې د ملکونه دی راغونډ کې دا خو ارباو کرباو باندې مسلمانان راځي باوجود د دې ته دا وایي چې موږ کمزور یو ته کمزوری نه تا سره مال کمی نشته تا سره صرف د ایمان او د دین کمی دی تا سره صرف د اصل قانون او د آیین کمی دی تا سره صرف د رب کمی دی ستا عمر فاروق ستا روایتو مطابق راځي چې دومره مربع میل باندې چې کوم د حکمرانی کوله ولې کوله څه شی و سره صرف قرآن مضبوط نیولی و صرف د الله تعالی حکمونو تابعداري کوله صرف په الله باندې ایمان و توکل په الله باندې و مګر افسوس زما او ستا مسلمان دا حل دی چې مونږ په بعضې باندې ایمان راوړی دی که پنجپیریان دي هغې خپل یو څو عقاید رانیولي څو مسلې مړي اوري مړي نه اوري داسې که دیوبندیان دي هغې خپل یو څو مسلې رانیولي چې داسې د مړی اوري مړی نه اوري او داسې قسم مسلې دي او کله حدیث دي هغې خپلې مسلې دي چې امیر بالجهر به کوي او دلته به سینې باندې لاس تړی او داسې به کوي که بریلیان دي هغې خپله پیغمبر نعوذ بالله د خدای د رجې نه بره کړی دی که دغه شانتې دا نور مسلکونو والا دي شاګان دي هغې علي د خدای نه بره کړی دی هر مسلک په قرآن کې یا یو شخصیت رانیولی یا څو عقاید رانیولي یا څو خبرې رانیولي نور قرآن پرې خیر نو همدغه د کفارو او د مشرکینو حالت زموږ دی چې الله تعالی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض دا زما او ستا په معاشره کې نن سبا دا حل نه دی شروع
کله چې زما او ستا کور کې څه مسله شي خور لور ته څه خبره وکړو گزار وکړو یاره دا مشرور دی مشرور مثال د پلار دی یاره دا تره دی د تره مثال د پلار دی نو هغه په خور باندې هم ګزاردله وکړي هغه په خور لور باندې هم ګزاردله وکړي دې ځای کې اوس دا مشر دی اسلام دی دین دی قرآن دی الله دی خو چې کله دې نه اخوا شي غریب مسله راشي د کونډې رنډې حق پوره کول مسله راشي د مسکین حق پوره کول مسله راشي د خپل مور پلار د حق پوره کول مسله راشي اصل دین مقصد راشي هغه ځای کې بیا دا نه مولا وي نه کاري وي نه شیخ وي نه دا ملک وي نه پلار وي نه رور به یې څه شی نه افسوس ته نن سبا زموږ مسلمان باندې اصل مقصد هم د قرآن پرېښی دی نو الله تعالی وایي چې دا کم خلک چې په قرآن باندې په بعضو آیاتونو باندې ایمان راوړي او بعض باندې کفر کوي عمل کې نه راولي د دې به جزا څه وي نو الله تعالی هغه هم فرمایلی دی فما جزاء من يفعل ذلك منکم څه جزا ده د دې خلکو څه بدله ده د دې خلکو چې دا کم خلک په بعضو باندې عمل کوي په بعضو باندې عمل نه کوي الله تعالی وایي چې الا خزي د دې خلکو رسوایي ده په دنیا په دنیا کې هم ويوم القيامة او د قیامت په ورځ به د دې څه حالت وي يردون الى اشد العذاب الله تعالی به دا خلق د سخت عذاب سیټ ترا بلی دله به سخت عذاب ورکړي نو سوچو که چې یو کفر کول پنیم باندې او کفر ایمان راوړل پنیم باندې الله تعالی وایي چې دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې رسوایی ده نن زما استاد مسلمان دا حل دی او کنه ده مونږ رسوایی یو کنه مونږ ذلیل یو کنه مونږ ته خپل حق نه ملاوي مونږ ته چې کم ده خدای مکه په کلی کې څه مسله وشوله مونږ ته د حکمران نه خپل حق نه ملاویږي مونږ ته د ایمنې نه خپل حق نه ملاویږي مونږ ته د ناظم نه خپل حق نه ملاویږي مونږ ته د کونسلر نه خپل حق نه ملاویږي چې دا کم خلک مونږ دې دپاره نمایندګان جوړ کړي دي چې دا به مونږ ته روډ پوښي دا به مونږ ته داسې وکړي دا به مونږ ته داسې وکړي د دې حق مونږ ته ملاویږي دا صرف د دې وجې نه چې مونږ قرآن په بعضې آیاتونو عمل کړی په بعضو نه دی کړی که ته چېرې د قرآن مطابق دې سړي ته وګورې چې آیا دا سړی عادل دی آیا دا سړي کې انصاف شته اې د سړی په قرآن عمل شته نو کاغې نه به تا نماینده وټاکلو نه وه خبره نو چې ته نه په دین خبرې نه په مذهب خبرې نه په عمل خبرې او دا سړی تا ځان ته نماینده وټاکلو خو همدغه ضلالت دی همدغه رسوایي همدغه د قرآن په بعضو آیاتونو باندې عمل دی که نه چې نماینده خو دې جوړ کړو دا دې عمل وکړو خبره یې ماني دا خو ته عمل وکړو خو دا عمل دې کړی چې د دې سړي کردار او گفتار دې لیدلی د دې سړي ایمان دې لیدلی د دې سړي معاملات دې لیدلي دي د دې سړي د نظریه عقیدې نه خبرې نه هلته کې سپینې جامې اچولي دي ښکلي ویښتې یې اړولي بس ښه سړی دی که نه دا زموږ او تاسو د مسلمانانو مسلماني ده او دین دی نو خبر هم کوله په دین باندې چې دین د اجتماعیت ته ویلی کېږي او مذهب چې کوم دی انفرادیت ته ویلی کېږي او کله هم چې دین مذهب ته لاړ شي نو دغه شانتې حال به وي لکه زما دی نن لکه ستا دی نن لکه شانتې د نورو خلکو دی نخرې را باندې خلکو وکړي حکمران را باندې نخرې وکړي خپلو مشرانو را باندې نخرې وکړي د تنظیمونو مشرانو را باندې د حکم د قرآن خلاف خبرې را باندې ومنلې دا نن سبا چې کوم د تنظیمونو کې کوم سیستم شروع دی دا لاسونه چپاول او دا خپو ته ټیټېدل او دا چپړې ورته تختول او دا ولي ورته داسې د چرګې په شانتې کول یا دغه شانتې دا نور په ناروا خبرو باندې دغې حکم منل همدغه شان قرآن بیانېږي او لګیا پکې یو ټپوس راشي او چغې شروع شي او نارې شروع شي یا که قرآن بیان شروع وي یا نه وي خو چې دا یو مشر راشي څومره دې وشلېږي او چغې ووایي کم سړي چې دا ایمان وي چې لوی او د کائنات مشر او د کائنات حاکم او د کائنات پالونکی الله دی هغه به مخلوق ته نارې ولګوي ابو مخلوق ته چغې ووایي خو قرآن نه خبره یو که نه په روایاتو باندې خوشي یو هغه کتابونو باندې خوشي چې کوم موږ ته مخلوق جوړ کړي دي هغه اصولو باندې روان یو چې کوم موږ ته مخلوق کتابونو نه خپل اخذ کړی انسانانو هغه موږ ته ښودلي دي الله تعالی فرمایي سورة النساء 82 نمبر آیت کې افلا یتدبرون القرآن قرآن کې الله تعالی ښکاره ویلي افلا یتدبرون القرآن آیا تاسو په قرآن باندې تدبر نه کوئ غور نه کوئ فکر نه کوئ او زما استاد مولا چې ما ته کینی چې نه دا پلان کې شیخ داسې فرمایلی پلان کې شیخ الحدیث داسې فرمایلی پلان کې مفسر داسې فرمایلی دي هغه د قرآن د آیت مخه مقصد چې کم اصل میشن وي هغه ته وځي ولې چې مخلوق پکې دننه شي دې ځای کې ته امید ته د الله هدایت کی ما ته د الله هدایت کی د جمعتونو کې ناس خلق دی علما
چې د علماو تناست الله دې ته هدایت وکړي چې دا قرآن آیتونو باندې څنګه سترګې پټې چې قرآن وایي چې فلا یتدبرون القرآن او زما استاد مولا ته وایي چې نه په قرآن به ته تدبر نه کې غور نه کې دې ځکه کم ځای کې راغلي دي چې پټه غونډې کتا عبارت لیدلې وي چې ویلي چې نه مولا به کوي شیخ به کوي شیخ الحدیث به کوي دغه شانتي کاری به کوي او دین علاوه نشي کوي خو مونږ ته مخایا کنه قرآن کې خودي ځکه الله تعالی ښکارا ویلي دي چې افلا یتدبرون القرآن دا ته کم ځای نه دار وباسي چې پدی باندې عامي سوچ نشي کولای پدی باندې پلان کې سوچ نشي کولای پدی پلان کې سوچ نشي کولای نه الله تعالی مخ ته وی ولو کان من عند غیر الله کچره دا قرآن د غیر الله نه وي نو چې شی لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو تاسو پدی کې خامخا چې کم ده اختلاف مملې وي اوس دې کې چې زلک وضاحت کوم د پوی د پاره بیا وایي چې ته د تفسیر چې کوم ده د قرآن د آیت تشریح وضاحت غلط وکړو غلط میونه کو دا خلق پوی اول غواړم دلته کې الله تعالی وایي چې لو کان من عند غیر الله کچره دا قرآن د الله نه علاوه د مخلوق کتاب لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو پدې کې به تاسو اختلاف مملې وي نن سبا زما او تاسو معاشري کې اختلاف شته کنه شته نعوذ بالله کفر نه باشد صرف د پوی د پاره دلم زمون په دې قرآن کې نن سبا اختلاف ده کنه ده که اختلاف نشته په قرآن باندې مولا صاحب ته چې اختلاف نشته ستاده وجنه اختلاف دي داونه وجه د الله په آیاتونو کې اختلاف دی الله په اصول الله ډېر خپل قانون جوړ کړی دی خو چې تاسو برنه کم خدایان کې نه ولې دي کنه کچري پدې خدایانو د وجنه دي کې اختلاف نه وي نو ته دی باندې ولي ته پنځپيره ولي ته حدیث ولي ته بریلې ولي ته سلفي ولي نرشه کنه قرآن ته چې ته چې اختلاف پکې نشته ده خو په یوه خبره ودرېږي کنه او بیا مسله پکې څه جوړ کی مذهبونو په لحاظ باندې فرق ده مذهبونو په لحاظ باندې فرق نه دی تا په خپل خدای کې نه ولې ستا خدای ویلی دی چې ته بدل تلاستړي او د دیوبندي خدای ویلی دی چې نه دلته بلاستړي او د پنځپيري خدای ویلی چې نه دلته بلاستړي په والله که قرآن کې دا خبره شته دا اختلافات چې کم دي مذهبي نه د ستا د وجنه جوړ شوي دي د څلور مذهبونه چې جوړ شوي دا الله جوړ کړیو دا رسول جوړ کړی دي د تابعین جوړ کړیو دا خو ستا چې دا ورسته کم خدایان راغله دا خو هغه جوړ کړل دلته خو ښکارا الله تعالی ویل دي که چا د چرته دا د غیر الله د مخې نه وي د قرآن د طرفینو دي کې به تاسو اختلاف مملې وي او نن سبا زمونږ او تا په میز کې قرآن موجود دی عوام خو پرېږد عوام قرآن باندې نه پوهېږي مونږ قرآن باندې نه پوهېږو مولیانو میز کې اختلاف چی شي کوي تاسو خو پوهېږئ که نه تاسو خو په قرآن باندې فهم لرئ مفسرین یې مبلغین یې ستاسو څه چل دی چې خپلو منځ کې نه اختلاف رای ده اختلاف رای ته داسې نعوذ بالله الله تعالی پیغمبر را لېږلی چې اختلاف رای باندې ته غټ پټ تنظیم جوړی دغه خپله رای ده دغه په خپل غټ تنظیم جوړ کړی ته خو انسان یې کیدای شي دا رای دې غلط بیا به څه کې خدای ته به دې زیړه خوله نیولي د قیامت په ورځ نو امام ابو حنیفه یو اخذ کړی د قرآن نه قیامت په ورځ ودرېدلی او درته ووایي چې دا غلط دی ته به بیا څه کې امام شافعي دې کړی دی اخذ او هغه چې کوم دی قیامت په ورځ ودرېدی او تا ته پته ولګي چې دا غلط دی بیا به ته څه کې ستا دا کوپړې دي چې کار نه کوي چې دا مونږ په کومو مسلکونو یا په کومو فرقو کې یو که دا د قیامت په ورځ مونږ ته پته ولګي چې دا صحیح نه دي بیا به څه کې په قرآن باندې عمل کې سوچه مسلمانی بیا د الله مخې ته که ودرېږي نو یو جواز خو به جوړ شي چې د قرآن باندې عمل کولو ناپوهۍ د وجې نه په دې آیت په مفهوم باندې نه وپوه شوی دا سړي وس نه کېدلو یوه خبره به جوړه شي خو چې دا تا کوم خدایان کینولي دي او د هغې مطابق زندګي تېری د دې به ته څه جواب وکړې هلته خو ته خپله وایې چې خوله به دې داسې بندې په خولو کې به یو داسې به هغسې به نو چې تا له ښه پته چې ته به خولو کې وي الله په مخې ته به خبرې نه شي کولی جرأت به در کې نه وي نو ای ظالمه ولې د مخلوق په رایو باندې روانې ولې د مخلوق په مذهبونو باندې روانې خپله هم حق نه وي چې بل سړی حق وي هغه پسې هم ګډې وډې وي یو څو ورځې مخکې زما مشرور عبدالله شاکر یوه خبره وکړه دا قربانۍ باندې خبره وکړه خو الحمدلله ډېر ښکلي انداز سره یې وکړه زما په زړه خو ډېره ښه ولګېده چې هغه دا خبره وکړله چې ته دا کم مال دولت ته دی دا چې ته په حج عمرې باندې لګې او دا ته غریب ته ولې نه ورکې یا په عمرې باندې لګې یا په حج باندې لګې داسې نور خارجي فرایضو باندې لګې په دې ځای باندې ولې نه لګې نو یو ټپوس راپاسې دغه ورپسې څه وایي هغه ځان له فرض دی دا ځان له فرض دی دا هغه مال دې ته نه دي ورکول پکار د دې مال هغې ته نه دي ورکول د هغې خپل ټایم دی د دې خپل ټایم دی ښه نو چې دغه شانتي د هغې خپل ټایم دی د دې خپل ټایم دی نو پیغمبر نه خو زما په خیال ته بیا ډېر ښه پوهېږي ولې پیغمبر نه ته څنګه ښه پوهېږي
ستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ستا د روایتو مطابق چې غزوه خندق کې 2 فرایض مخامخ شو. ستا مثال تخپل وسره ځان وساته، ستا حج عمره او دې کې کونډې او غریب سره مسکین سره مرسته کول، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 فرایض چې یو ته په غزوه خندق کې د جهاد مسله فرض مخکې شولو، بل څه نه ته 3 منځونه مخامخ شول. چی شی وکړل؟ ستا د روایتو مطابق دا ته نه وایي چې هغه فرض مونځ پرې خوستلو، هغه چې کوم د جهاد ته تیاری شروع وکړو. نو ته دې ځای کې که د عبدالله متعلق زه دا نه یم عبدالله هېڅ حیثیت نشته، خبرې باندې خبره کوم چې خبره یې ډېره قیمتي خبره کړې د قرآن او د اصولو مطابق یې کړې ده. نو دې ځای کې چې ته عبدالله ته وایې یا مثال کې طور دې خبرې کوونکي ته باطل وایې چې نه دا ځان له فرض دی، هغه ځان له فرض دی، د هغې خپل ټایم دی، دې خپل ټایم دی، نو چې دې ځای کې پیغمبر ته 2 فرایض مخامخ شول، هغه فرض منځونه پرېږدي او چې کوم د جهاد ته تیاری کوي، د هغه متعلق ستا څه رایه ده؟ عبدالله باطل شو، د عبدالله خبره باطله شوه. صحیح ده. دې ځای کې ستا د پیغمبر متعلق څه رایه ده؟ د ستا د منګړتو روایتو، ستا د منګړتو عقیدو، ستا د منګړتو موضوعي روایتو د وجې نه یا ستا د خپلې ګندګۍ د نظریو د وجې نه ستا د دې ځای کې د پیغمبر متعلق څه رایه شوله؟ هغه هم فرض مونځ پرېښوستلو، 2 حکمونه ورته متوجه شوي دغه یې وکړلو، فرض مونځونو په ځای باندې جهاد وکړلو. همدغه شانتې دم چې کومه خبره کړې ده ویلي دي چې حج عمرې چې ته کوې همدغه پیسې راواله هلته کې. نو چې کوم سړی دا کار وکړي چې هغه ځای عمرې او د حج روپۍ راوالي دي کې په غریب ولګوي، که ته چېرته دې طریقې ته غلطه وی چې نه هغه ځان لپاره دي دغه ځان لپاره دي، نو بیا د پیغمبر متعلق څه رایه ده؟ افسوس مسلمانانو قسم په الله داسې کاډه وړاندې کړي او دې خبیث مولا ته دې نجس مولا ته به هم چا کمنټ کړی وي چې او بالکل ښکلې خبره دې وکړه. د دې خپلو کسانو کې به هم دغه شانتې خلک چې هغه په دې خبرې ښه خبر وو چې روایت کې داسې راغلي، هغوی به هم لایکونه ورکړي، هغوی به هم دا مسله شیر کړي، او د کلي او د ملت یو سړی ورته نه راپسي چې ای مولا صاحبه 100 به جاهلوي، 50 به جاهلوي، 200 به جاهلوي، یو خو به پکې هوښیاري، یو ورته ولې نه راپسي چې مولا صاحبه تا دا خبره کړې ده د دې خلاف، سړی دې په تندر ولګي دا خبرې ته یې ګوره چې خبره یې څنګه کړې ده. ستا خو چې کوم دی د مفتي منیر شاکر د وجې نه حج باقاعده حقونه مخ اړولی دی، د پکول مولا چې د قرآن خبره وکړي په تا اور بلیږي، ولې چې د پکول یې اچولی دی. چې کوم سړي برید پرېښي ته اور اخلي په دې خبرې باندې چې دا بریتو سړي څنګه دا خبره وکړه. ضدي کافر دنه جوړ شوی دی، والله چې فرعون پسې خبرې کېږي، فرعون ضدي کافر و، هغه باقاعده حق کتلو، هغه دا هر څه کته چې دا خبرې حق دي. دا صم بکم عمي ته لاړ شم دې مولا ته کېنه چې دې نه څه مراد دی، همدغه وایي چې دا حق او په باطل او په دې شیزونو باندې سترګې پټولې، غوږونه به یې بندول او ویل به یې نه، همدغه حالت ستا نه دي. نو په معاشره کې یو سړی ورته نه راپسي چې ورته وایي چې تا پرونی دا ویډیو کړې ده او تا دا خبره کړې ده، زه په شخصیت باندې نه یم خفه شوی، خو تا چې دا خبره کومه کړې ده خو د دې خلاف ته به د دې څه جواب کوې؟ شته روایات شته دي د دې به مې الټه سایډ نه جواب وکړي. داسې کتابونه ورسره دي قسم په الله چې کومه خبره د مولا د خولې نه وځي د هغې کې دلیل د کتاب نه ورکوي. دا خبره کېدای شي ما مخکې هم کړي چې څو ورځې مخکې د یو بریلي بیان مې اورېدلو، نعوذ بالله نعوذ بالله، ډېره د ګمراهۍ خبره ده، خو نه دي کول پکار، خو صرف ستاسو د پوهې دپاره یې دله کومه چې هغه ویلې چې نعوذ بالله د پیغمبر علیه السلام تشي مچازې نعوذ بالله نعوذ بالله چې دا به په کوم اوبو کې وکړي، نو نعوذ بالله د هغه چې کوم ملګري او صحابه وو هغوی به دا راواغېستلې او په هغې باندې به یا زما په خیال اودس کولو که څکلې د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د قیامت په ورځ باندې زما څه شی وکړي؟ شفاعت وکړي. نعوذ بالله دا خبرې دا چرته نه کوي. ته څه وایې چې دا د دې کتابونو لیکلي دي؟ دا د دې هغه خلکو لیکلي دي چې دې ته هغوی وایي چې اکابر مشایخ بزرګان دا هغو خلکو دا خبرې لیکلي دي. دا زما استاد د کتابونو حل دی. نو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې قرآن کې اختلاف نشته دی، خو چې کوم خدایان هم پکې نولي د هغې د وجې نه پکې دا مسله جوړه شوې ده. یهودو نصواراو په کتابونو کې داسې اختلاف نه و چې دا څنګه چې عام طور باندې اختلافي چې کتاب آیتونه غلط وي یا څه مسله وي یا پکې د الله تعالی طرف نه داسې خپله کې ټکراو راغلی و، هغوی هم دغه شانتې خپل رهبان پکې نه ولي، خپل پیران پکې نه ولي، خپل علما پکې نه ولي چې هغوی به د هغې د حکم مطابق فیصله منله د تورات یا د انجیل یا د زبور، چې هغوی به څه وویل چې دا تورات داسې وایي نو هغوی به ته هغه شی جوړ کړو. نو بهرحال خبره چې کومه ده اصل کې د دغه نه لاړله چې دین او مذهب باندې. نو دلته کې الله تعالی وایي چې یا ایها الذین ای د ایمان والو ادخلوا داخل چې فی السلم په دین کې پورا
کافتن پورا داخل شو. کافتن دو معنی دي ټیم مختصر دی و به کم چې وای رسوم خبر اوږده شوله. کافتن دوی معنی دي و معنی دا ده چې یو شی په بل شي کې پورا داخلېدلو ته ویل کېږي. دا د دې یوه معنی ده. دویمه معنی د کافتن څه ده چې جماعت ہو کر کسی چیز کے اندر پورا داخل ہونا. اجماع ته ویل چې مذهب انفرادي طور باندې دی نو دې ځکه د کافتن معنی چې کومه د جماعت هو کر دنه کېدل دا نه چې پنځپیرې شي دیوبندې شي دې شي بیا داخل شي. نه هغه وایي چې کافتن اجتماعي طور باندې په دې اسلام کې دنه کېدل. ولا تتبعوا خطوات الشیطان د شیطان قدمونو اتباع مکوئ. چې شی اتباع هم دغه ده کنه چې کافتن کې تنه داخله کې هغه طریقې نه داخلي کې چې کومه د طریقه ته قرآن خود لري چې کافتن اجتماعي طور باندې داخل شه. تنظیمونه ما جوړوا پټای ما جوړا چې داغه په طریقې ورکې داخليږي. نو الله تعالی وایي چې دا د چا کارونه دي دا د شیطان کارونه قدمونه دي. انه لکم عدو مبین. یقینا دا شیطان تاسو د لپاره چې د ښکارا دشمن دی. دا باطل قوت دا باطل سوچ او دا باطل چې کوم مزغو کې الله تعالی یو قوت یې خیر دا چې کوم دی باطل دی. نو الله تعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا پروردگار عالم موږ دې مسلمانانو قدمونه د نیکۍ په تلو کې واچي. یا پروردگار عالم زموږ سینو ته قرآن په صحیح معنو سره کوز کړي. یا پروردگار عالم د قرآن اصل مقصد موږ ته ښکاره کړي. یا الله زموږ مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې په اصل قرآن باندې ځان هم پوي کې او خلکو ته هم ورسوي. یا الله زموږ علماو ته هدایت وکړي. یا پروردگار عالم د حق ویلو توفیق ورکړي. یا پروردگار عالم د دنیاوي مفادو د ختمېدو والا توفیق ورکړي. یا پروردگار عالم کم سړی چې د قرآن خلاف مسله کوي صرف د خپل دنیاوي مفاد نه کوي یا الله ته مفاد په حق باندې پوره کوي چې دا باطل شیزونه پرېږدي. یا پروردگار عالم د خپل مدرسو ساتلو د لپاره ګډوډ کارونه کوي ناروا کوي ګډې وډې مسالې بیانې. یا الله د حق او د باطل په منځ پہچان توفیق ورکړي. یا الله دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي قسم مسلې به یا الله ته حل کړي. یا پروردگار عالم دلته چې څومره مسلمانان راغلي د قرآن زده کړې د پاره راغلي ته سینو ته قرآن کوز کړي. یا الله داسې ډېر مسافر به چې هغوی به بهر ملکونو ته د مجبورۍ او د بېوسۍ د وجې نه تللي یا الله په ډکو منګولو خپل کلي وطن ته راولي. یا پروردگار عالم زموږ ډېر مسلمانان دي چې هغه د نېټ په سترګه باندې د دین اسلام ډېر دعوت چلی د حق مسلې چې کوم مولا کړي هغه شیر کوي او ویډیوګانې چې یا الله هغوی له اجر ورکړي. یا الله په دنیا کې ولا اجر ورکړي. یا الله موږ ټول مسلمانانو مشکلات ختم کړي. واخر دعوانا الحمدلله.